د وخت مغل منا د پاکستان فوج دا د وخت مغل کیر کړی پر ځای دا د وخت مغل کیر کړی پر ځای دا نوې روحیم د خوشحال په زور کفن کې زعفرین وایم د پښتونخوا وطن غزوانانو ته چې دوی د ریاست د هر قسم بربریت مقابله وکړه دلته دوی ناست دي په نظم و ضبط سره د خپل کام مقدمه وړاندې کړه او دا هم زموږ یقین دی چې که چېرې دا ریاست وجود د معنا صرف اور صرف افواج پاکستان دي کدا چرته د دې پښتون د دې نمائندې جرګې مطالبات ونه مني نو موږ د دوی تړون چې دی هغه تړون د یو فیډریشن په بنیاد دی کېدای شي چې دغه ځوانان بیا د کنفیډریشن طرف ته لاړ شي ځو به او که نه به ځو وده مو ده او که نه مو ده دلته اپله ورځ چې د جرګې اجازت اخیستل کېدو بیا دوی زموږ نه دا څه وعدې اخیستې وې خو اوس دوی بیا ورغلل زموږ ملګري یې ګرفتاره کړل دې ریاست همیشه دپاره دوی دغه دوه مخې پالیسي کړې ده چې یو طرف ته زما شهیدان کیږي زما ځوانان شهیدان دي بل طرف ته دی وایي چې تاسو به دغه نارې نه لګوئ اوس پرې خو موږ نه لګولې چونکې چې دا د انتظامیه نظم و ضبط خراب نه شي خو چونکې دوی پیل وکړو زموږ هغه ملګري چې هغه وینه له ورغلي وو هغو وینه ورکوله خپلو زخمیانو ته هغه یې ګرفتار کړي دي نو بیا به موږ تاسو په جار دا ناره وایو چې یہ جو دہشت گردی ہے او دا ناره به ووایو چې دوی ته د دا نارې نه هم تکلیف دی که ځینې کسان په پنډال کې ناست دي هغه زموږ سره اتفاق نه کوي د هغې نه معذرت خو چونکې ظالم ته د دې نه تکلیف دی چې که پښتانه دا آواز کوي چې لر روبر زه خپلې خبرې نه اوږدوم نور مېلمانه ملګري به هم راځي خدای یو وعده د دې ځوانانو نه اخلم چې دا جرګه کومه پرېکړه وکړي موږ تاسو به د دې پرېکړې عملي اقدام دپاره داسې راځو لکه نن چې راغلي یو دا به وعده وي که هغه ولې څومره سخته فیصله نه وي خو موږ تاسو به پلو او دا به ثابتوو زه درنه اجازت د خټک څه په دې شعر اخلم تاسو نه اجازت اخلم د ظلم زور نظام چې د مغلي وي کده بل وي د ظلم زور نظام چې د مغلي وي کده بل وي چې خټک ترې نه باغي وو زمونږ هم ترې بغاوت دی ډېره مننه